نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. زما عزتمند مسلمانانو ورونو اوریدونکو، اوس پورې چې کوم بیان وشو هغه د رمضان مبارک فضایلو او د رمضان مبارک نه علاوه د نورو روزو بیان. که چېرې یو انسان نظر منلی وي نو د نظر روزه په ده باندې نیول واجب دي. نظر هغې ته ویل کېږي چې د یو انسان یو ضرورت وي او دی داسې وایي یا الله که زما دا فلان کې کار وشو نو زه به ستا د رضا دپاره 10 ورځې روژه نیسم. نو دا د دې انسان دغه کوم کار حاجت چې و هغه پوره شو نو دا انسان به اوس 10 ورځې روژه نیسي. دا انسان به 10 روژې نیسي. یا یو انسان د رمضان روژه خوړلې وي هغه فاتې وي نو د هغې قضا روژې نیول پې هم فرض دي. د محرم په 10 تاریخ روژه نیول مستحب دي خو د 10 تاریخ سره 9 یا 11 یو ځای کول پکار دي ځکه صرف د 10 محرم روژه نیول د مسلمانانو دپاره مکروه دي. د محرم 10 تاریخ چې ورته عاشوره ویل کېږي نو د عاشورې روژه یوه مه نیسئ ځکه 2 روژې نیول پکار دي. یوه روژه یهودیانو نیولې ده. حدیث مبارک کې راغلی دي چې د عاشورې د روژې ثواب دا ذکر شوی دی چې د تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله رب العالمین معاف کړي او د لوی اختر نه یو ورځ مخکې د عرفې په ورځ که چا روژه ونیوله نو په هغې سره هم د تیر شوي یو کال ګناهونه معاف کیږي او د راتلونکي هم. یعنی د محرم په 10 تاریخ باندې روژه نیول هغې سره د 9 یا 11 روژه نیول 2 روژې نیول په هغې سره الله رب العالمین د انسان د یو کال ګناهونه معاف کوي او د 9 ذوالحجې د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې په دې سره الله رب العالمین د انسان د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. او که د لوی اختر میاشت راوخته او 9 روژې چا مسلسل ونیوي نو ډیره اعلی خبره ده. د شب برات د شعبان 15مه شپه ده. په دغه شپه باندې عبادت کول او سبا روژه نیول د دې هم ثواب ډیر دی د نورو نفلونو نه. د دې ثواب زیات دی او د ورکوټي اختر نفس د ورکوټي اختر په میاشت کې 6 روژې نیول نفلي روژې نیول د دې هم ډیر زیات ثواب دی. او د هر اسلامي میاشتې په 13 14 15 تاریخ باندې روژه نیول د دې هم ډیر ثواب دی.
اسلامی تاریخ 14 14 15 ورځ په دغه ورځ باندې روژه نیول د دې هم ډېر ثواب دی. پیغمبر علیه السلام به دا روژې نیولې. دارنګې د هر زیارت او د ګل فروز به پیغمبر علیه السلام روژې نیولې او دې کې هم ډېر ثواب دی. که چاله الله رب العالمین همت ورکړی وي او د فرض روژو نه علاوه دا ټولې نفلي روژې دي هم نیسي، ثواب پکې ډېر زیات دی. بل حدیث مبارک کې دی چې چا روژه ونیوله 40 ورځې په داسې حال کې چې دی په دې روژو باندې صرف د الله رب العالمین رضامندي طلب کړي، بل څه عرض یې نو لکه ریاکاري وغیره، نو چې د 40 ورځې روژې ونیسي او بیا څه د الله رب العالمین نه وغواړي، الله تعالی به ورته ضرور ورکوي. یعنې داسې دعا قبلیږي چې هره دعا به د الله رب العالمین فنیز د ده لپاره بهتر وي. الله رب العالمین به د دې انسان دعا ضرور قبلی. صوفیان حضرات دې ته چیله وایي چې دې 40 ورځې د دنیا تمام تعلقات پرېږدي او په یو مسجد کې عبادت کوي او روژې وي، نو ډېره لویه فایده پکې ده. د دین فایده پکې هم ده او د دنیا هم، نیک اعمال یې هم کیږي او دې بنده له د دې عبادت په برکت باندې خاص علمونه الله رب العالمین ورکوي او پوهه ورته ورنصیب کوي. بل حدیث مبارک کې دی چې څوک روژه ونیسي هر عزتمند میاشته کې د زیارت د جمعې او د حالي په دې 3 ورځو باندې چې کوم انسان روژه نیسي، نو د 700 کالو عبادت ثواب ورته الله رب العالمین ورکوي. دا عزتمند میاشتې 4 دي. یو ته رجب المرجب وایي، بزرګه میاش، یو ته د ذوالقعدې میاش وایي، او 3 نمبر ذوالحجې میاش د لوی اختر میاش، 4 نمبر محرم یعنی د عاشورې میاش. د 4 میاشتو ته اشهر الحرم وایي. حدیث مبارک کی الفاظ دی: من صام فی کل شهر حرام الخمیس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 700 سنة. چا چې د اشهر الحرام په هر میاشت کې روژه ونیوله، د زیارت جمعې او حالي او د 700 کالو عبادت ثواب ورته الله رب العالمین ورکوي. بل حدیث مبارک کې دی چې چا روژه ونیوله محترم میاشتو کې 3 ورځې زیارت جمعه حالي، عملنامه کې به ورته الله رب العالمین د 2 کالو عبادت ثواب ولیکي. د یو حدیث مبارک کې 2 کاله راغلی دي، هغه بل حدیث مبارک کې 700 کاله راغلی دي. د الله رب العالمین ورکړه ده چې څومره پکې اخلاص وي، هغه مره به الله رب العالمین د انسان ته ثوابونه زیات ورکوي. زما عزتمندو، لومبرې مسائل منګ د رمضان په باره کې ذکر کړل. 2 نمبر د رمضان مبارک نه علاوه دا نفلي روژې
نو که یو انسان ته الله رب العالمین وس طاقت او همت ورکړی وي او دی وی چې زه نفلي روجې نیسم نو هغه د پکار دی نفلي روجې که هغه هر څومره نیسي نو دا کم میروس چې مونږ وښودلې د دې ثواب د نورو نفلي روجو د ثواب نه زیات دی. الله دې وکړي چې موږ او تاسو ټولو ته الله پاک د دې د نیولو وس توفیق را نصیب کړي. الله پاک ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.